بسم الله الرحمن الرحیم. نن ایمونګه ورکوټ شان د ټاپک دی چې هغه ته ویل شي اورفن ډرگز. اورفن معنا دا یتیم. دا چې اورفن ډرگ څه معنا راځو اورفن ډرگز مونږ ډیفاین کوو. اورفن ډرگز آر ډرگز دا به ډرگز وی یوزد فار چې به استعمالیږي. څه لپاره استعمالیږي؟ diagnosis, treatment and prevention. The rare diseases. The rare diseases, the diagnosis, the treatment or the prevention the para چې کوم drugs استعمال شي هغه ته مونږه orphan drugs وو. rare disease کوم disease دي؟ هغه disease چې د هغې واقعیات په ټوله دنیا کې ډېر زیات کم وي. دغه ډیزیز ته مونږه ریر ډیزیز وو. ها بل تعریف موږ داسې کولی شو چې اورفن ډرگز آر ډرگز دا ډرگز دي یوزد فار چې استعمالیږي ډایګنوسس ټریټمنټ پریونشن آف کامن ډیزیزز. کامن نه مراد عام، یعنی دا معنی چې دی ډیزیزز واقعیات به ډېر وي. خو اوس مشکل پس کې دی ریسورس پور کنټریز. دغه کامن ډیزیز به په هغه ملکونو هغه هیوادونو کې به وي چې هغه به ریسورسز نه لري، ذرایع به نه لري، دغه دپاره به مالي لګښت نه لري، فیسیلیټیز به نه وي. نو دغسې ډرګس ته بیا موږ څه وو؟ اورفن ډرګس. ها اورفن ډرګس دا کنسپټ څه مطلب؟ څومره چې په دنیا کې فارماسوټیکل کمپنۍ دي هغه چې یو ډرګ هغې دپاره ریسرچ کوي، یو ډرګ ډیولپ کوي او بیا یې د هغې مارکیټینګ کوي، نو لازمه خبره چې په هغې باندې لګښت رامنځته کېږي، یعنې یو څه مالي لګښت ته ضرورت لري. د کمپنۍ اصول دا دي چې مالي لګښت وکړي چې هغه لګښت بیا سره د پروفیټ بیرته یعنی بیا خپل لاسته راوړي. دلته په اورفن ډرګس کې که موږ صرف دغه ریر ډیزیز واخلو، نو ریر ډیزیز دا چونکې دې پیښې ډېرې کمې دي، نو لازمه خبره ده چې دې دپاره کوم ډرګز وي هغې به ډیمانډ ډېر کم وي. اوس کاسټ یا دا کومه چې خرچه یا لګښت په راځي دغې ډرګس په ریسرچ یا ډیولپمنټ باندې یا د هغې په مارکیټینګ باندې هغه ډېر های دي. بل طرف ته دغې ډیزیزز پیښې ډېرې کمې دي، نو ډیمانډ دغې ډرګز ډېر کم دي. دا چې ډیمانډ یې کم دی هغه کوم لګښت چې پې شوی دی هغه بیرته ریکور کېږي نه، نو چې ریکور کېږي نه دغه ډرګز استعمال ډېر کم دی. نو چې استعمال یې کم دی دې د وجې دغه ډرګز ته ویلی شي اورفن ډرګز. نو موږ داسې وو چې دلته په اورفن ډرګز کې یا د اورفن ډرګز د شتون بنیادي ریزن یا باعث دا دی چې کاسټ زیات وي، های کاسټ اف پروډکشن. پروډکشن باندې چې څومره کاسټ راځي، څومره لګښت پرې راځي هغه ډېر های وي، او ډیمانډ یې څنګه وي؟ هغه لو وي، لو ډیمانډ. نو چې ډیمانډ یې لو وي ځکه ورته بیا موږ هغه ډرګز استعمالیږي نه، او دغه ډرګز ته بیا موږ اورفن ډرګز وو. دلته موږ د اورفن ډرګز درې مثالونه ذکر کړي دي چې په هغې کې اول ډرګ دی اسیټایل سیسټین. اسیټایل سیسټین یو ډېر امپورټنټ ډرګ دی د پیراسیټامول پویزنینګ په منیجمنټ کې، بالخصوص که چېرته اسیټایل سیسټین په اولو اتو غنټو کې دننه استعمال شي. بل ډرګ دی ډیجی بایند. ډیجی بایند په اصل کې یو ډایجوکسین بایندینګ انټي باډي ده. دا ډرګ هم ډېر امپورټنټ ډرګ دی او د ډیجوکسین په پویزنینګ کې استعمالیږي. ها موږ سره دریم اورفن ډرګ دی په ایگزامپلز کې هغه فومیپیزول. فومیپیزول دا د یو انټیډوټ دی د میتانول پویزنینګ لپاره.
کله چې میتانول په ډېر های کوانټیټي سره انټیک شي واخیستل شي نو پویزنینګ رامنځته کېږي. دغه پویزنینګ د علاج لپاره موږ فومیپیزول استعمالوو. دا چې دا کنډیشن یا دا ډیزیزز ډېر ریر دي، کم دي، نو دې لپاره دغه ډرګز چې دي یغې پروډکشن هم ډېر زیات کم دي. موږ ووی چې اورفن ډرګ یغې به همیشه پروډکشن څنګه وي، اب ډېر کم وي.